बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन به مونږ چې دی انټي ډایبټکس او ډایبټکس ډرګز په باره کې به مونږ خبره کوو. یعنې مطلب ډایبټیز چې دی دا شوګر ته وایي او انټي ډایبټیز ډرګز هغې ته وایي چې مطلب مونږ کم کس ته شوګر وي او د هغې خلاف مونږ کم دوايانې ورکوو نو هغې ته مونږ انټي ډایبټکس ډرګز وایي. دا یونټ نمبر فسټ دی. په دې کې مونږ ابجکټیو چې ډسکشن به د هغې کوو. اولنې به مونږ دا خبره کوو چې مطلب کم رولز چې دي د انسولین هغه څه دي. مطلب انسولین څه څیز دی، میټابولیک پروسس سره د دې علاوه کوم وګورو اصل کې دا شوګر لیول چې کله زموږ سره په وجود کې د خوبو لیول سیوا شي او د هغې علاج چې دی په ټایم باندې ونه شي بیا نو د هغې د لاسه زموږ څه کېږي ډایبټیز کېږي. که ان کیس فرض کې په ټایم باندې مونږ د دې منیجمنټ وکړو او هغه سیوا کېدو ته پرې نه دو نو دا څه کېږي د دې هغه منیجمنټ کېږي. مطلب دا کیوریبل نه ده 100% چې مطلب دا کیور شي خو څه کېږي مطلب هغه منیجمنټ به مونږ کوو نو د هغې سره سره چې کوم دی کم دا لیب چې دی کم پیشنټ چې لیب تېروي هغې هغه ایکسپیکټنسي چې کوم دا هغه څه کېږي سیوا کېږي. دویم به پکې مونږ دا خبره کوو چې میټابولیک پروسس. نو میټابولیک پروسس دې ته وایي چې مطلب مونږ کم څیز وخورو نو هغه زموږ سره چې د کمپلیکس پارټیکل نه کنورټ کېږي سمپل پارټیکلز ته مالیکیولز ته نو د هغې بریک ډاون کېږي. دې ته مونږ څه وایي میټابولیک پروسس وایي. نو مونږ به پکې دا ډسکس کوو. دې علاوه مونږ به ډفرنټ ټایپس ګورو لکه څنګه چې مونږ په ډایبټیز کې وایي چې مطلب دا ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا ټایپ 2 ډایبټیز دی. بیا پکې مونږ دا خبره کوو چې کم ایجنټس دي چې هغه مونږ د شوګر دپاره ورکوو. دې علاوه د دې ډرګز میکانیزم اف ایکشن به مونږ ډسکس کوو، سایډ افیکټس چې کوم دي او د هغې کیور به مونږ څنګه کوو. دې علاوه کم لیست چې دی کلاسیفیکیشن چې د انټي ډایبټیک ډرګز هغه به دغه کوو او سټیټ ریزن به مونږ معلومو چې آیا مونږ یو پیشنټ ته چې دی هم انسولین ورکوو بیا او هم ورته چې دی نو مطلب اورل هایپوګلایسیمیک ایجنټس ورکوو. نو دا ریزن سره چې مطلب ایټ ا ټایم چې دی هم پیشنټ ته انسولین دغه کېږي او ورسره چې دی نو هم ورته چې دی هایپوګلایسیمیک ایجنټس ورکوو. کلکولیشن د ډرګز به مونږ پکې ډسکس کوو. نو راځو خپل ټاپک له اولنې چې کوم دی زمونږ دی ډایبټیک ملایټس. اوس زموږ سره چې دی ډایبټیز ملایټس اصل کې څه ته وایي. نو ډایبټیز ملایټس که مونږ وګورو دا زموږ سره اصل کې یو کرونیک دغه دی را سره میټابولیک ډسارډر دی را سره. اوس یو کرونیک میټابولیک ډسارډر دی ته وایي که یو پیشنټ دی چې هغه د یو سال کال نه واخلو تقریبا داسې د 10 ساله پورې چې د شوګر و هغه سیوا کېدو او په ټایم باندې د علاج نه دی شوی مطلب دته پته نه وه یا داسې مس منیجمنټ شوی دی او دته د هغې پته نه وه د دې کوم د میټابولیزم چې کېږي د هغې هغه دغه چې کوم دی نارمل کوم میکانیزم چې هغه ډسټرب شوی دی نو د هغې د لاسه به زموږ سره څه کېږي یو ډیزیز به کاز کېږي کرونیک میټابولیک ډسارډر ورته مونږ وایو. صحیح ده. نو په کرونیک میټابولیک ډسارډر کې به زموږ سره څه دا به زموږ سره څه چې ډېر ټایمه پورې دا وشي دا بیا سیریس کنډیشن ته کنورټ شي. چې کله سیریس کنډیشن ته کنورټ شي نو بیا موږ دې له نوم ورکوو چې دا زموږ سره سره چې های بلډ ګلوکوز چې دی هغه کنسنټریشن زموږ سره سیوا شي په بلډ کې نو هغې ته بیا موږ څه هایپر ګلایسیمیا وته. اوس هایپر ګلایسیمیا چې زموږ سره کېږي دا ولې کېږي د دې ډفرنټ دغه دی ریزن دی خو یو ریزن پکې دا چې زموږ سره څه کېږي میټابولیک ډسارډر راځي. اوس ام سی کیوز لپاره دا یاد ساتئ چې میټابولیک ډسارډر چې دا څنګه راځي. نو ګوره میټابولیک ډسارډر دا دی چې مونږه الریډي دا خبره کړو که نارملی مونږ وګورو د فوډ چې کوم دی د هغې بریک ډاون کېږي زموږ سره. یعنې مطلب زموږ سره چې کوم کمپلیکس مالیکیولز د هغه زموږ سره کنورټ کېدل چېرته سمپل مالیکیولز ته. نو دا یو نارمل پروسس دی روان دی چې کله په دې پروسس کې څه ابنارملیټیز راشي یا د هارمون د لاسه راشي یا د ګلینډ د لاسه راشي یا نور په باډي کې چې دی ډفرنټ میکانیزم کېږي ډفرنټ ریاکشنز کېږي او د هغې د لاسه چې دی دا میټابولیک کم پروسس چې کېږي دا زموږ سره څه شي یا نارمل اکټیویټي چې دا هغه کمپلیټلی نشي کولی مطلب هغه فیل شي نو زموږ سره څه کېږي په دې کې زموږ سره میټابولیک ډسارډر کېږي. نو ان کیس فرض کې تاسو ته راځي چې میټابولیک ډسارډر څه ته وایي. نو میټابولیک ډسارډر دې ته وایي چې زموږ سره کم کمپلیکس مالیکیول ول د هغې به بریک ډاون کېدو هغه به واړه واړه کېدل هغه ټوکړو ته کنورټ کېدل چېرته سمپل کمپلیکس ته سمپل مالیکیولز ته. نو چې دا سمپل مالیکیول ته کنورټ کېږي دا یو پروسس ته موږ میټابولیک پروسس وایي. نو که ان کیس دا کېږي خو ټیک دلته به شوګر نه کېږي هېڅ چیرې هم او که ان کیس فرض کې د په دې دغه کې چې دی پروسس کې څه ابنارملیټیز راغله څه چینجز پکې راغله څه الټریشنز پکې راغی هغه ډفرنټ کېدی شي هغه انوایرمنټ کېدی شي هغه جینیټک کېدی شي هغه چې دی په ایج باندې ډیپینډ ده. د دې نه علاوه چې کوم دی نور ډفرنټ ټایپ کیمیکلز کېدی شي فوډ کېدی شي لیک اپ ایکسرسایز کېدی شي لیک اپ امبیلنس ډایټ چې دی هغه کېدی شي دا ټول چې دی هغه زموږ سره څه کېږي دا کاز کېږي. نو اوس په دې کې چې دی مونږه که وګورو نو زموږ سره هایپر ګلایسیمیا چې دا اصل کې څه دی. نو ګوره هایپر ګلایسیمیا سره زموږ سره چې های بلډ شوګر کنسنټریشن ان د بلډ چې کله زموږ سره په بلډ کې یا زموږ په باډي کې چې دی های بلډ شوګر چې دی د هغې کنسنټریشن سیوا شو دې ته مونږه هایپر ګلایسیمیا وایو.
یعنی مطلب به دی چې زمونږ کم دا باډي چې دا په دې کې به زموږ سره څه کېږي لیټل انسولین به زموږ سره دغه کېږي یا به چې کم مونږ ته چې دی څومره اماونټ کې انسولین پکار دی پراپرلی هغه به نه پوره کېږي چې کله هغه نه پوره کېږي زموږ سره به څه کېږي هایپرګلایسیمیا به کېږي مطلب شوګر به چې دی هغه به سیوا کېږي دویم دی زموږ سره هایپوګلایسیمیا دا دواړه یاد ساتئ یو هایپوګلایسیمیا دی یو هایپرګلایسیمیا دی نو هایپوګلایسیمیا دی ته وایي چې لو بلډ شوګر لیول یعنی مطلب مونږ کو ګورو لو بلډ شوګر لیول سره چې مطلب د په باډي کې د شوګر لیول چې دا هغه کم شي نو هغه کم پیشنټ ته کمیږي کله چې مونږ یو پیشنټ چې دی هغه زموږ سره چې دی هغه خلک یا هغه مریضان چې هغه زموږ سره په شوګر باندې دي اسپیشلی کوم وګورو هغه زموږ سره انسولین اخلي نو کم پیشنټ چې دی هغه انسولین اخلي نو هغه کس ته چې دی مونږ انسولین وکړو نو دا هغه خپل یو سپیسیفیک ټایم چې څنګه تو انسولین وکې نو دا غې نه 5 منټ بعد به ډایرکټ دی سکه روټای به خوري کین کیس دی ونه خو دا شوګر لیول ډیر زیات چې دی لو کېږي دې ته مونږ هایپو ګلایسیمیا وایو مطلب دا زموږ سره چې دا ټریټیبل دا خو دې سره بس کې منیجمنت بکې او کپرز کې ته منیجمنت ونه کړي دا به زموږ سره پارټل دی او ډینجرس دا چې دی هم کاس کې مطلب ته دې ټریټمنټ چې دا کویکلی ونه کې بل خبر دا یاد ساتئ چې انسولین اوس د انسولین سسیس د زموږ سره نګوره انسولین چې دا زموږ سره اصل کې پیپټاید هارمون دی زموږ سره چې دا پروډوس کیږي زموږ سره د بیټا سیلز نه کم چې زموږ سره پنکریاټکس دی آیسلیټس چې ته مونږ وایي دا هغه زینه چې زموږ سره دغه کیږي او دا زموږ سره انکوډډ دي چې کوم زموږ سره هیومن دغه دی د آینس جینز چې کوم دي دا اصل کې چې د هغه نس کېږي زموږ سره چې دی پروډوس کیږي بل خبره پکې زموږ سره دا ده که ان کیس مونږ وګورو کم دا ډایبټیک پیشنټ چې دوسه کېږي د لیول ته مونږ وګورو زموږ سره بس کېږي یا خو به زموږ سره چې دی انکریزمنت برازي زموږ سره د بلډ شوګر چې سیوا کېږي صحیح ده دی چې مطلب ډایبټیز ډیولپ وین د لیول اف د بلډ شوګر انکریز ډیو ټو د insufficient or ineffective insulin fasting plasma glucose of the 126 mg per کم زموږ چې لیټر دی صحیح ده یا 7.0 ملي مول کم لیټر چې دا زموږ سره نارمل حسابيږي یعنی مطلب د دې خبرې دا ده کومنګ وګورو پرس کې زموږ سره یو کس ته ډایبټیز کیږي اوبه په دوه کنډیشن باندې کیږي یا خو دا پیشنټ چې دی د دبا بلډ شوګر چې دی انکریز کیږي یا خو به انسفیشنسي راځي یا به انسفیشنت چې دی او یا به ان افیکټیو انسولین یا خو به انسولین چې دی چې څومره نارمل اماونټ کې پکار دی هغه به نه میلاویږي او یا به دای زموږ سره چې کم انسولین دی هغه به ان افیکټیو یعنی مطلب د انسولین چې د خپل د سپیسیفیک په سیل باندې ریسپټر دی چې هغه ریسپټر دی څه کار کوي دغه چې دی هغه اکټیویټ کوي مطلب هغه کې یو تحریک راولي هغه اکټیو کوي چې کله هغه زموږ سره ان سنسټیو شي نو بیا به زموږ سره د تمو ان افیکټیو انسولین نو په دې دوه کنډیشن کې زموږ سره کېږي چې دا زموږ سره په دې کې انسفیشنسي راشي یا انفیکټیو انسولین راشي نو دا به زموږ سره کېږي بلډ شوګر لیول چې هغه به زموږ سره سیوا کېږي د دې علاوه کومه وګورو نو زموږ سره یو بل خبر ده پکې کومه وګورو پنکریاس چې کوم دی وسو دا خبره کوي چې وات از میټابولیک ډیس آرډر نو ګوره میټابولیک ډیس آرډر چې راځي مونږه الریډي دا خبرو کو چې میټابولیک ډیس آرډر ولې زموږ سره راځي په سبانه کې یو کومه وګورو په دې کې زموږ سره چې دی د ډایبټیز کې زموږ سره پنکریاس چې دی هغه امپورټنت رول ادا کوي څنګه امپورټنت رول ادا کوي کومه وګورو پنکریاس چې دی دا زموږ سره یو پلی امپورټنت رول دا کوي چې دی زموږ سره کېږي کنورټینګ کوي د چا د پوډ چې کم خوراک او خرو صحیح ده نو دی هغه کنورټینګ کوي چرته کنورټ کوي انټو فیول ته دی فیول ته اړای پار د باډي چې کومه وګورو څنګه یو گاډي چلیږي کنه د گاډي د انجن د پار چې دی پېټرول یا دغه چې کم دی ډیزل دا وته ضروری دي دغه شند د انسان د پار سره د خوراک چې کومه وکړو دا ډیر ځات امپورټنت دی ځکه چې مطلب دې نه سکیږي انرژي جوړیږي دا کلم چې موږ خوراک وکړو نو دا لړ شي د پنکریاس چې کم دی سکه دا خوراک کنورټ کی چرته انرژي ته مطلب یو فیول ته کنورټ کی دا زموږ د باډي د پار ډیر ځات امپورټنس دی صحیح ده اوس کم امپورټنت چې د باډي د پاره د سیلز د پاره او دا چې دې نو مطلب چې دې کړ دا کنورټ کی د فیول ته مطلب انرژي ته نو دا انرژي بیا چرته زموږ باډي ته کنورټ کیږي زموږ په باډي کې سیلز دي دا هغه ته راکېږي بیا د پنکریاس کومه وګوره د دوه مین فنکشن دي اولنې کوم مین فنکشن چې دی یو اگزوکراین دی یو انډوکراین دی یعنی مطلب د دې نه چې دی هم انزایم ریلیز کیږي او هم چې دی مطلب د دې نه هارمون دا کیږي اوس زموږ سره اگزوکراین او انډوکراین سره نو ګوره په MCQs کې دا راځي یاد ساتئ چې اگزوکراین زموږ سره داري چې هیلپ ان ډایجیشن دا خبره به یاد ساتئ چې د پنکریاس نه دا دوه اکټیویټي دی کوي اگزوکراین هم دی انډوکراین هم دی بوت ورک کوي اټ ا ټایم یو خو دې سکه هیلپ کوي چې کله موږ کم خوراک کو داغه په ډایجیشن کې هیلپ کوي دویم دا چې دا زموږ سره انډوکراین دی یعنی مطلب دې سکه ریګولیټ کوي زموږ سره کم دا بلډ شوګر لیول دی کنه هغه زموږ سره کوي ریګولیټ کوي پدې کې کوم وګورم د دې کې زموږ سره بیا دوه غړي زموږ سره پکې یو الفا سیلز دي زموږ سره د پنکریاس نه راغ کیږي او یو زموږ سره بیټا سیل دي نو الفا سیل څه کار کوي د زموږ سره ګلوکوګان چې دی هغه جوړي او بیټا سیل چې نو هغه زموږ سره چې دی سکریټ کوي هغه زموږ سره میکینګ کوي د چا د انسولین
نو کله چې زمون سره یو پیشنټ دی چې داغه زمون سره نارمل الفا سیل چې دی هغه ګلوکوګان جوړي، نو د څه سره سکیږي بیټا سیل چې دی هغه زمون سره انسولین جوړي. نو دا نارملی څه کار کوي دی هغه منیجمنت کوي، مینټین ساتي زمون سره دا بلډ شوګر کم لیول چې دا هغه مینټین ساتي. خو اوس ان کیس پرس کې زمون سره په الفا سیل باندې سا ډیمیجز راغی یا په بیټا سیل کې خرابي راغله یا په پنکریاس کې سره راغله، نو دا هغه دلاسه بس کې په پنکریاس کې راځي، نو بیټا سیل بس کوي انسولین به یا کم سیکریټ کوي او یا به سره سیکریټ کیږي نه، او یا به ډیر شي سیکریټ کوي، خو هغه بس هغه به ان سنسټیو ځکه چې کله بیټا سیل زموږ سره انسولین سیکریټ کوي، نو په دا ټیم کې دی سنسټیو، نو په هغه رزلټ کې دی چې کوم دا ګلوکوګان زموږ سره پیدا کوي الفا سیل چې کوم دی د نارمل باډي د فنکشن د سیل د انرژي د پاره چې پکار دي، نو دا دی مینټین ساتي. خو کین کیس پرس کې پدې کې سیب نارمالیټیز راځي، نو بیا بس کېږي دا ګلوکوز لیول به زموږ سره سیوا کېږي. دویمه خبره دا کومګه وګورو د انسولین چې کوم دی زمونږ په باډي کې چې کوم دی لکه نارملی کومګه دا وګورو دا ان افیکټیو کیږي څنګه، دا خبره ځکه تاسو کوم اصل کې موږ دا میټابولیک ډیس آرډر په باره کې خبره کوو، خو نه خبره امپورټنت دا چې تاسو پیژنئ چې زموږ سره هایپوګلایسیمیا، هایپرګلایسیمیا او دا څه ته وایي پنکریاس څه کار کوي، انسولین څه کار کوي، او په پنکریاس کې بیا زموږ سره بیټا سیل دی، الفا سیل دی، د الفا سیل څه کار دی او د بیټا سیل څه کار دی. هغه ماته اوس نارملی وي چې نارمل د بیټا سیل څه کار دی او دا کم الفا سیل چې د هغه څه کار دی. نو اوس کومګه وګورو پرس کې چې کله زموږ سره یو پیشنټ ته شوګر شوی کنه د ډایبټیز، نو په هغه کې به زموږ سره یو کنډیشن کیږي یا خو به زموږ سره چې کم د الفا سیل دی خو بس کې دی به ګلوکوګان جوړي، مطلب شوګر به ډیر جوړي، خو الته بس کې کم د بیټا سیل چې دی به ځکول دی به انسولین جوړول، نو دا انسولین او دا ګلوکوګان چې کم دي دوه کار کوي، دوه دوه دیو سره په مرګتیا باندې کار کوي، دوه دا لیول په باډي کې چې کم د شوګر دا لیول دا به مینټین ساتو. و زموږ سره س بیماری راغله یا مطلب په پنکریاس کې سم مسله راغله یا چې کم د زموږ سره په بیټا سیل کې سم مسله یا د بیټا سیل چې کم ډایمیټرز دی پاګه کې څه ایشوز راغله یا څه کیمیکل سیل هغه یو شی وی یا څه جینټیک پرابلم راغله یا څه انوایرنمنټل پرابلم راغله، دا هغه د لاس زموږ سره کم د بیټا سیل چې د انسولین نه سیکریټ کوي، نو زموږ سره بس کېږي شوګر بس یو کېږي هایپرګلایسیمیا کېږي، یا زموږ سره چې کم دی دا بیټا سیل چې د انسولین ډیر زیات سیکریټ کوي، خو په دې کې سب پالټ پکې راغلی دی، نو ډیر شي انسولین خو دې سیکریټ کوي، خو دا انسولین چې کم دی دا زموږ سره د سنسټیو په ځای باندې نان سنسټیو شي، یعنی مطلب دغه ریسپټرز راځي هغه ولا دغه ورکي خو دې ولا ریسپانس نه ورکي، چې دې ریسپانس نه ورکي نو دې بس کوي دې به زموږ سره بیا کار نه کوي، دې به ان انفیکټیو کیږي، چې کله دې ان انفیکټیو شون د دې خبري مطلب دا چې په کم ځای کې موږ دا خبره کړې و چې انسفیشنت یا ان افیکټیو انسولین نه دې خبري مطلب په دې ځکه دا دی چې دا انسفیشنت ستوي او ان افیکټیو انسولین ستوي، مطلب انسولین شته خو زموږ سره چې دا هغه چې کم کار دی چې په کم ټیم کې دې ته اکټیو کول پکار، په کم ټیم کې دې ته سنسټیو اکټیویټي کول پکار، او هغه سنسټیو اکټیویټي چې کم دا هغه دې څه شي ختم شي دا، نو په دې ټیم کې دې سي د انسفیشنسي او انفیکټیو کم دغه چې دا زموږ سره په دې وجه شو شي، کله دا شو شي نو په دې وجه کې زموږ سره کم د شوګر د لیول چې دا एकदम چې زموږ سره سیوا شي. اوس کومګه وګورو نو نارملی موږ دا خبرو کو چې مطلب کومګه یو کس لا په نهر باندې ټیسټ وکړو صحیح ده او داغه بلډ شوګر لیول ته موږ وګورو که پرس کې دا زموږ سره 126 ام جی تراغلو یا زموږ سره د 0.7.0 ملي مول پر لیټر راغلو، دا زموږ سره نارمل دی. وس 126 ام جی چې کم دی یا 7.0 ملي مول دا د ام سی کیوز د پاره راځي، دا امپورټنت دی دا یاد ساتئ. نو اوس کومګه وګور دا مونږ ولې دا 126 ام جی چې دی دا مونږ دا 7.0 ملي مول په لیټر په وجه باندې مونږ ولې اخلو، ځکه چې کومګه وګور زموږ سره چې کم دا ګلوکومیټر دی په کمی باندې چې مونږ شوګر ګورو، دا اصل کې کومګه وګور په دې کې زموږ سره که 1 ملي مول ته مونږ وګورو دا 1 ملي مول چې کم دی یا زموږ سره چې کم دی 18 ام جی چې کم دی دا زموږ سره برابر دی د 18 ګرام 18 ملي ګرام زموږ سره برابر دی صحیح ده. نو په دې وجه باندې مونږ څه کوو د مونږه کنورټ کوو چرته ام جی ته، چې کله دا مونږ ام جی ته کنورټ کوم کم دا ګلوکومیټر چې دی په دې کې زموږ سره ملي مول دی، زموږ سره ملي مول چې کم دی هغه زموږ سره شو کوي، نو په دې وجه باندې مونږ کنورټ کوو چرته بیا ام جی ته. نو که پرس کې ته چاله بلډ پریشر ګوري او دا هغه راغی 1 ملي مول، نو چې 1 ملي مول راغی دا به مونږ مونږ ملټیپلیکیشن ورکو په چا کې په 18 کې، ځکه چې 18 ام جی چې دی هغه زموږ سره برابر دی د 18 ملي ګرام صحیح دی، مطلب 1 ملي مول چې دی هغه زموږ سره برابر دی د 18 ملي ګرام زموږ سره برابر دی. نو چې کله زموږ سره په ګلوکومیټر کې 2 ملي مول راغی نو دا 2 ملي مول چې دی له موږ چلو کو دی له موږ ملټیپلای ورکو په 18 کې چې دی موږ په 18 کې ملټیپلای ورکو چې هغه زموږ سره راغی هغه به زموږ سره صحیح دا به زموږ سره نارمل دغی. نو د دې نه علاوه کومګه وګورو وس کم
دا ګلوکوګان چې د ګلوکوګان څه کارو دی به شوګر لیول څه کو دا به سیوا کو او کوس مونږ وګورو چې کله زمو سره ګلوکوګان دي او زمو سره د انسولین دي نو کدا دوانه زمو سره چې دی په نارمل ټایم باندې ریلیزینګ د دې کیږي دا به راسه کوي دا دوانه به دا مینټین ساتي خو دا زمو سره په نارمل دغه کې نه کیږي دا بیا څه کیږي دا مینټین بیا نه ساتل کیږي نو بیا به زمو سره څه کیږي ډیس آرډر به راځي هغه ته بیا موږ سره ډایبټیز ملایټس ورته وایو وس کومه وګورئ چې وات از میټابولیک ډیس آرډر نو زمو سره میټابولیک ډیس آرډر سره نو ګوره په میټابولیک ډیس آرډر کې دا د کومه وګورئ زمو سره یو میټابولیک پروسس کې د نارمل میټابولیک پروسس به نارمل دا کې چې په دې کې به موږ کم خوراکو کو داغه به بریک ډاون وشو چې کله به داغه بریک ډاون وشو نو زمو سره بس کېدو کم دا کمپلیکس مالیکول چې ول دا به زمو سره داغه به واړه شول داغه به بریک ډاون وشو هغه به کنورټ شول سمپل مالیکول ته نو چې کله دا به سمپل مالیکول ته کنورټ شول دا به زمو سره نارمل پروسس کې ته موږ میټابولیک پروسس وایو وس میټابولیک ډیس آرډر څنګه شو میټابولیک ډیس آرډر دی شو چې دا کم پروسس کیږي دا کمپلیکس مالیکول نشي کنورټ کیږي سمپل مالیکول ته په دې کې څه شو دا پیل شو چې کله دا پیل شو نو زموږ سره په ریزلټ کې راغی میټابولیک ډیس آرډر نو دا یاد ساتئ دا په ام سی کیوز کې راځي بل میټابولیک ډیس آرډر چې راځي زموږ سره په ډیفرنٹ کنډیشن کې راتلی شي یا خو به د پیشنټ ته لیور ډیس آرډر یا به د لیور مسلې یا چې د کې د شي پنکریاس ډیس آرډر وته راغلی کوم دا لبلبه چې د پاغي کې انفیکشن شوی دی یا لبلبه خراب شوی دی یا په لبلبه کې د زموږ سره چې کوم دی پنکریاس کې د زموږ سره بیټا سیل دی الفا سیل دی اکزوکراین انډوکراین چې کوم دا فنکشن ما تاسو ته نارمل وي په دې کې به سب نورمالیټیز راغلي نو په دې وجه باندې یا خو به زموږ سره ګلوکوګان ریلیز کیږي انسولین باندې ریلیز کیږي یا به ګلوکوګان انسولین دوانه ریلیز کیږي خو د انسولین چې دی اولنې کار بسو چې دی به خپل اکټیویټي کوله مینټین به ساتله چې څومره نیډ وو پاغه نیډ باندې بده چلے دوه خو زمو سره چې انسولین ریلیز کیږي خو پاغه کې هغه سنسټیویټي نشته مطلب تاسو خیال کړئ یو باز نیمکسي هغه ته تو خبره کې هغه پر یو وګ او پر بل باندې وباسي په دې انسولین کې چې کله ابنورمالیټیز راشي د دې پنکریاس کې ډیس آرډر راشي د پنکریاس د لاسه بیا د انسولین چې کم دي د بیټا سیل دا زمو سره سیکریشن داغه کیږي خدا اودشي او دا او کله چې هغه اودشي نو مثال دې چې کله اودي نو بیا ته اسیا خبري مبري کو خو پاغه باندې بیا اثر نه کوي نو په دا ټیم کې دی بیا اودشي نو په دې وجه باندې زمو سره کیږي هم چې زمو سره شوګر لیول چې دی هغه زمو سره دا کیږي یا د دې علاوه کوم وګورو کوم د انډوکراین سیستم چې زمو سره په باډي کې کېږي چې په انډوکراین کې زمو سره ملټری اغلیات سره نور کم ګلینډ چې زمو په باډي کې پاغه کې سبي بیماری راغلي داغه د وجه د لاس په دې کې چینجز راغلي یا زمو سره کم نور ګلینډ چې کم دي یا زمو سره چې کم ارګن دي یا په ارګن کې سبي بیماری سره راغلي دا هغه د لاس هم چې د زمو سره کې دی میټابولیک ډیس آرډر چې دی هغه کې دی شي نو دا زمو سره چې دی یو مین امپورټنت خبرې وي د نه علاوه کوم وګورئ چې metabolic leads can دی وایي چې مطلب میټابولیزم زموږ څه کوي لیډ انټو د میټابولیک ډیس آرډر دی وایي چې مطلب دا کمی خبرې چې موږ وکړو چې انډوکراین ګلینډز دی یا لیور دی یا پنکریاس دی یا نور په باډي کې ډیزیز راغلی د هغه د لاس زموږ کم دا نارمل د باډي د ارګن چې په دې کې ابنورمالیټیز راغلي سر ډیسفنکشنز پکې راغلي د هغه د لاس څه کیږي په میټابولیزم باندې اثر پرې باسي او دا میټابولیزم چې دا لیډینګ کوي چرته میټابولیک ډیس آرډر ته لاندې د خبره کوي چې انسولین ریزिस्टेंस IR is the pathological condition in which cells fail to respond normally to the hormone insulin دې پرې کې دا خبره کوي چې مطلب کوم وګورو چې کوم دا انسولین کوم IR چې دی ریزिस्टेंस جو ته مونږ وایي دی وایي چې مطلب دا چې د زموږ سره کې دا یو پیتولوژیکل کنډیشن دی وس چې د مطلب د خبره چې مطلب دا یو بیماری والا کنډیشن دی نو څنګه بیماری والا کنډیشن دی کوم وګورو زموږ سره چې کوم دی په باډي کې سیلز دي صحیح په دې سیلز د پاسه چې کوم دا ریسپټرز دي دا زموږ سره پیل شي وس په دې سیل د پاسه چې کوم ریسپټر دغه کار سي دی اکټیویشن کوي دی اکټیو ځان ساتي نو دغه سیل چې د پاسه کوم ریسپټر دي دا زموږ سره پیل شي او چې کله دا زموږ سره پیل شي دغه سیل کار بسو د سیل کار بداو چې د انسولین لبایسو کو یو دغه به ورکوله چې د انسولین بس کار کو کپر چې ګلوکاګان براتل کنه نو یا به انسولین راتل نو دی بس کو دغه سیل به د انسولین به پیجندل یو پیجنګلو دغه بل ورکول او دغه پر رزلټ کې بس کو دی ته به سنسټیویټي چې دی هغه به وتا شو کوله نو چې کله زموږ سره دا ډیس آرډر راشي دا پیتولوژیکل کنډیشن په دې کې څه کېږي کم دا سیل چې په دې چې د پاسه کم د ریسپټر دی دا اوده پاتې شي یعنی مطلب څنګه چې یو کس دغه کوي دا پېشمنی لرا پاسې رو جماعت کوي په دې رو جماعت کې حساب چې دا شپې 2 بجې شي یا 3 بجې ټیم کې دا هغه بونګه وته مونږ وای هغه دغه کې دا بونګر سره پارک کې ان کیس پرس کې بعض کسان چې دا هغه ودی چې هغه رايخ شي صحیح ده نو په دې کې څه کېږي دا انسولین چې دا اوده پاتې شي د دې د انسولین چې دا سیل چې دی په دې چې کوم دا ریسپټر دی د دې بدا کار چې د انسولین به څه کول دا به پیجندل
مطلب د دې کار دا مثال کې تور ته یو کیمرا ولګي ته ګور چې بھائی کم کس راځي چې ماته داغه پته لګي چې پیج نه دغه شانتي بده سیل چې کم د ریسپټر د دې بم دا کارو نو هغه ریسپټر چې پر سیل باندې کم موجود ول هغه نارمل کار دا او دویم کار به دا چې مطلب په دې کې به سنسټیویټي شو کول چې کله به سنسټیویټي شو کېدل داغه پر رزلټ کې بس کېدو زمو سره به نارمل اکټیویټي کې دا میټابولیک پروسس به نارمل کېدو نو چې کله د پیتولوژیکل کنډیشن راشي نو په دې کې دی چې یو خو دې به انسولین نه پیژني کم پر سیل د پاس چې ریسپټر دی مطلب داغه په پیژنګلو کې مشکل شي وتا دویم دا چې داغه سنسټیویټي سي هغه ختم شي مطلب د سنسټیو په ځای باندې نان سنسټیو شي نو چې کله زمو سره نان سنسټیو شي نو کبه مونږ وګورو دا کم نارمل چې هارمون ول یا کم انسولین چې به زمو سره کېدو هغه به ریسپانس نه ورکوي چې کله هغه زمو سره ریسپانس نه ورکوي زمو سره بس کېږي د شوګر لیول چې دی هغه به زمو سره एकदम اچانک چې دی هغه به سیوا شي بل خبر دا یاد ساتي چې مطلب شوګر چې او پیشنټ تکیږي نو هغه به څه د لاسه کیږي دا هغه کازز مین سری نو ولنه کاز ادارې مطلب کومګه ګورو پاست اولډ پیپل کم چې زموږ سره پوخانی خلک دی کنه په هغه کې چې مطلب اوس پر کې د چا چې نیکو د چا چې ټر نیکو د چا بنیا و د چا بپلار و د چا بمور و هغه ته به شوګر وو نو د هغه نه چې دی بچو ته د شوګر کنورټ شوی دا شوګر د هغه کې موجود دی خو اوس دا شوګر چې د دته لګی نه دای سره د یو ریسپیکټر دی کین کیس پرس کې دی سوچ کوي د ټینشن اخلي د فکر کوي مطلب یو ځکه جدا نه شي وچ پوچ به خې به بری سوچونه موچون دا کوي نو دا کم د مور یا د پلار یا د نکان چې کم دته دا شوګر دا ریسپیکټرز دا اوس ریسپیکټرز دی صحیح دا تر اغله دی یا کم جینټیک دغه نو دا زموږ سره دا زموږ سره اصل کې په اکټیو حالات کې نه دي او چې کله دته یو انوایرنمنت میلاو شي او کم انوایرنمنت هغه انوایرنمنت چې هغه مطلب ټینشن والے انوایرنمنت یا سټرس والے انوایرنمنت یا د په باډي کې څه جینټیک دغه راشي صحیح نو دا هغه د لاسه سکی د کاز د لاسه سکی د شوګر شي دا کاز کیږي نو کتا سو ګوري چې کم مریضان شوګر والا هغه ولني خبر ده چې هغه بس کوي ټینشن بنالي سټرس بنه کوي د دې نه علاوه هغه انوایرنمنت بنه کریټ کوي چې سکیږي چې هغه زموږ په باډي کې چې دنه کم دا پاست اولډ کم پیپل چې مطلب د کس مور وا یا پلاری یا نیکو دا غند د شوګر د ریسپیکټرز راغلي دي پراته دي پکې خدا له اکټیویټ نه دا اوس کله اکټیویټ کیږي چې کله دی انوایرنمنت تلار چې هغه د سوچ فکر انوایرنمنت نو پاغه کې چې کم دنه زموږ په باډي کې کم جینټیکس کوډینګ دي کنه هغه کې تحریک را پیدا شي چې کله تحریک را پیدا شي هغه انوایرنمنت سره کې دا هغه سره هغه نورم سیوا شي چې کله هغه سیوا شي نو سره کې لیډینګ ټو سي های بلډ شوګر چې دا هغه سیوا شي نو ځکه بیا موږ دغه پیشنټ ته چې مطلب تاسو به ټینشن نه اخلئ سټرس بنه کوئ انوایرنمنت به پرووایډ کوئ نو دا بس کې دا به کمیږي دا د ام سی کیوز ور ډیر ځات امپورټنت دی یاد ساتئ نو کوس یو کس ته چې هغه ته تاسو په ام سی کیوز کې راشي چې مطلب یو پیشنټ چې هغه جینټیک داغه کې د شوګر دغه شته خو انوایرنمنت پکې ابسنت دی دته به شوګر کیږي کنه نو دته شوګر نه کیږي خو کوس یو پیشنټ دی چې هغه ته جینټیکلی شوګر شته خو انوایرنمنت وسره نشته دته به چری هم چې دی دته به بلډ پریشر نه کیږي خو کپرس کې د په باډي کې جینټیکلی شوګر دغه مطلب د نیکنه یا د مور نه یا د پلار نه هر چا ته لګ راغلی دی او ریسپیکټر وته موجود ول دا خو الډي موجود دی او ریسپیکټرز راغلی انوایرنمنت وته میلاو شو نو چې کله جینټیک په یو کس کې جینټیک د شوګر دغه ایو سره انوایرنمنت شون دی بس کوي دی به ډایرکټ کاس کوي زموږ سره شي شوګر نو دا خبره چې دی یاد ساته یعنی مطلب دا په خپل ځاني چرته هم نه کیږي چې کله زموږ سره جینټیکس او کله انوایرنمنت دا دوه زموږ سره دغه شي دا بس کیږي دا یو ریزिस्टेंस فیکټرز دي دغه د لاسه بس کیږي شوګر به زموږ سره دغه کیږي د دې نه علاوه بل یو خبره یاد ساتئ کم دا شوګر جین چې دی کنه دا زموږ سره کم ځای کې موجود هم په ام سی کیوز کې راځي نو شوګر جین چې کم دی دا زموږ سره پکې دا کروموسوم نمبر 7 چې ته موږ وایو دا کروموسوم 7 چې کم دی دا زموږ سره چې په هغه باندې سي موجود دي اوس کوم وګورو کدا جین چې دا نارمل شکل کې زموږ سره یعنی مطلب نو هغه کم کس چې هغه ته چرته هم چې د ډایبټیز چانسز بوتم نه هغه ته چرته هم کینسر نه لګي مطلب کروموسوم نمبر 7 چې کم شوګر کم جین چې هغه په کم ځکه هغه په کروموسوم نمبر 7 باندې دی نو کوس پرس کې دغه جین چې د دې شکل د دې کم کیمیکل دغه چې کم د سټرکچر دی چې کم نارملی کم دغه دی کنه کدا پر نارمل کنډیشنز کې خو دې کستبه شوګر نه لګي خو ان کیس کا پرس کې زموږ سره په دغه جین کې ستا ابنورمالیټیز راغله یا په دې جین کې څه چینجز راغله یا په دې جین کې څه میوټیشن وشو نو په دغه دوران کې بس کې زموږ سره د پیشنټ چې د عادت به بیا سکیږي شوګر ورته بیا لګي مطلب دې زموږ سره د هایپر ګلاسیمیا چې د هغه شکار کیږي با نو دا خبره چې دا یاد ساتئ وس راځو ټایپس لا
په ټایپس کې زموږ سره چې دی دلته خو په بوک کې دوه ټایپس لیکل خدا اصل کې زموږ سره درې ټایپس نو ګوره په ټایپ 1 چې کوم دی ټایپ 1 ډایبټیز کوم دا ټایپ 1 ډایبټیز چې کوم دی ته موږ اصل کې بی سیلز ډایبټیز ورته وایي سیدن دا ایم سی کیوز کې راځي دا یاد ساتئ یا دې ته موږ ټایپ 1 ډایبټیز چې دی شوګر دې ته موږ انسولین ډیپندنت ډایبټیز ملایټس ورته وایي یا آی ډی ډی ام ورته موږ وایو اوس دې ته موږ انسولین ډیپندنت ډایبټیز ملایټس آی ډی ډی ام ورته موږ ولي وایو نو دې ته موږ په دی وجه باندې کوم وګورو زمون چې دی کم دا چې دا زموږ سره د انسولین باندې ډیپندنت دي یعنی مطلب د خبر داري چې په دې کې زموږ سره د انسولین ضرورت دی کم ټایپ 1 ډایبټیز والا مریض چې کمی لکه خلک وي د کستا ټایپ 1 شوګر دی د کستا چې دی ټایپ 2 شوګر دی نو چې دا چاته هم ټایپ 1 شوګر ودار ایم سی کیوز د لپاره ډیر امپورټنت دی دا یاد ساتئ چاته چې ټایپ 1 شوګر وکنه نو هغه کستا به د انسولین ضرورت دی مطلب دی به ډیپند دی په چا باندې په انسولین باندې مطلب ته به د انسولین ضرورت دی اوس کوم وګورو زموږ د باډي چې دا د ته کپرس کې انسولین ملاويږي خدا بس کې کم زم سره چې د هایپر ګلایسیمیا و زم سره دا بس کېږي دا به کنورټ کېږي مطلب کم نارمل رینج چې زم سره هغه ته راځي لکه څنګه چې ما تاسو نارملی خبرو کو چې زمون په باډي کې څه کېږي الفا سیل دی او بیٹا سیل دی الفا سیل بس کې ګلوکوګان به ریلیز کوي او بیٹا سیل چې دی هغه به زم سره انسولین ریلیز کوي نو دا دوه چې زم سره په مرګتیا باندې رواني په بل کې اتفاقی نو دوه بس کوي دوه به نارملی هغه ور کوي او په دې وجه باندې کپرس کې زمون سره د شوګر لیول سی واقعي خو دې بس کې منیجمنت به هغه کوي نارمل لیول ته به دی راولي خو کې ان کیس پرس کې بدی کې سورانی راځي بیا بس کې دا بیا زموږ سره دا کې نارمل تبا ور هاوړي نو اوس کوم وګورو که زموږ په باډي کې چې انسولین نه مطلب موږ ته انسولین نه ملوي انسولین چې دا په نارمل دغه باندې نه سیکریټ کیږي یا انسولین چې دا سیکریټ کیږي ډیر شي خو هغه سره سنسټیو نه دي مطلب نان سنسټیو دي نو زموږ سره بس کیږي کم ګلوکوګان خو چې د الفاسیل خو ګلوکوګان چې هغه بار بار ریلیز کوي چې هغه کله بار بار ریلیز کوي نو زموږ سره بس کیږي دا به شوګر سی واقعي چې کله زموږ سره شوګر سی واقعي دا به زموږ سره کې د ست لاسه بکی ګوره یا خو به کم دا پیشنټ چې دی د دبا زمو سره کېږي سا په باډي کې بردا ډیسټرکشن شوی ډیسټرکشن به د چا سوی یا خو به ډیسټرکشن سوی یا بس ډیمیجز راغلی وس ډیمیج چې راځي یا چې ډیسټرکشن راځي هغه به یا د پنکریاس شوی یا به د الفا سیل شوی یا به د بیټا سیل شوی په بیټا سیل کې زمو سره هغه زمو سره سیکریشن کوي د چا د انسولین نو چې کله بیټا سیل کې زمو سره دا کې یا به زمو سره چې کوم د بیټا سیلز دي دا هغه کوم هغه ډایمیټر چې کوم دي دا هغه چې کوم هغه ډنسټي ده په هغه کې بس ابنورمالیټیز راغلي چې کله په هغه کې ابنورمالیټیز راتلل نو زمو سره بس کېږي هایپر ګلایسیمیا کېږي ځکه چې البته به زمو سره کېږي سیورل چې کله زمو سره ډیسټرکشن وشي د بیټا سیل صحیح ده په نارمل لیول دغه نو زمو سره بس کېږي سیور ابسولوټ انسولین ډیفیشنسي راځي وس ابسولوټ انسولین ډیفیشنسي بولې راځي البته په پنکریاس کې مسله رااله په پنکریاس کې سره ډیسټرکشن شوی په پنکریاس کې سره ډیمیجز راغلي په پنکریاس کې سره الټرز راغلي په هغه د لاس زمو سره کم د بیټا سیل چې دي په هغه کې سره چینجز راغلي دا هغه په ډنسټي کې دا هغه په ډایمیټر کې سره چینجز راغلي دا هغه په ریزلټ کې به زمو سره کېږي دغه کم انسولین چې کم دی هغه به زمو سره کېږي په بیټا سیل به سیکریشن هغه کو نارمل هغه به زمو سره نارمل شي مطلب په کم مقدار به ریلیزینګ کیږي چې کله په کم مقدار کېږي نو زمو سره بس کېږي ګلوکوګان حالت کې ریلیزینګ داغه کېږي هغه به سیوا شي چې کله هغه زمو سره سیوا شي نو زمو سره به هایپر ګلایسیمیا کېږي چې کله هایپر ګلایسیمیا شي نو زمو سره به د ګلوکوز لیول نور هم سیوا شي مطلب کمیږي بنا او خبه سیوا شي ها اوس د دې علاوه کوم وګورو نو زمو سره چې دی د انډوکراین په اړه کې خبر کوم چې انډوکراین چې دا وسره نه ګوره څنګه چې موږ بار بار یادو چې پنکریاس دی او دا نه ګوره پنکریاس کې کوم وګورو د دې علاوه کوم وګورو زموږ سره چې کوم د انډوکراین دی د انډوکراین چې کوم دی دا دوه قسمه سیل چې په هغه کې موجود یو الفا سیل دی او بیټا سیل دی ما الریډي تاسو ته وی نو بیټا سیل چې دی هغه زموږ سره انسولین خارجي او په هغه وجه باندې زموږ سره کې د شوګر د لیول چې کوم دی هغه څه کېږي کمیږي نو کوم زموږ سره په بیټا سیل کې سا ډیفالت راشي یا په بیټا سیل کې څه مسله راشي نو البته انسولین نه ریلیز کیږي چې کله انسولین نه ریلیز کیږي د بیټا سیل نه نو زموږ سره بس کېږي شوګر ورورو خسي واکي د دې د لاسه دا خبره یاد ساتئ اوس کوم وګورو نو په ټایپ 1 کې زموږ سره کېږي په ټایپ 1 کې زموږ سره دا کېږي چې کوم دا بیټا سیل دی هغه کې زموږ سره ډیسټرکشن راشي یعنی په هغه کې سره ډیمیجز راشي دا هغه په وجه باندې زموږ په باډي کې چې کوم دغه دی دا شوګر ګلوکوګان زموږ سره ریلیز کیږي هغه زموږ سره هغه ډیپند شي زموږ سره مطلب کوم د انسولین چې کوم دی دا زموږ سره چې ډیپندنت دی بیا مطلب د دې لپاره بسې که شوګر مونږ کمول غواړو د انسولین به زموږ سره ضرورت به نه ته مونږ بیا ډیپندنت انسولین نو د ټایپ 1 ته مونږ سوې د ته مونږ انسولین
انسولین ډیپندنت ډایبټیز ورته هم وایي دا په MCQs کې راځي یعنی مطلب د دې خبرې دا دی چې د انسولین به مونږ ته ضرورت دی په دې ځکه کې پرز کې انسولین میلاویږي د مریض ته نو بیا به دې ټیکي کوي انسولین نه میلاویږي د به شوګر سیوا کیږي نو په دې وجه باندې کوم وګورو د مریض ته بیا مونږ څه کوو ته بیا مونږ انسولین لګاو انسولین دا چې مطلب کم دغه دا په یونټس کې راځي دا انجکشن ټایپ کی بیا زموږ سره د ګولۍ هم خوري او سره چې په خېټه کې وته بیا دا انسولین هم کوي نو دا د دې لپاره کوي چې الته کې کمی دی را ګولۍ خوري یو خو د هغه د لاسه چې کم دی کم کپرس کې زموږ سره چې دی دا بیټا سیل چې دی دا زموږ سره نان سنسټیټیو شوی دی مطلب اوده دي چې کله دی را ګولۍ وخوري نو سبا د هغه سره لګ رايخيږي او چې کله ته مونږ انسولین وکړو نو چې پته کې کم دا نان سنسټیټیو دا مطلب دی خو اول سنسټیټیو و کنه خو دی نان سنسټیټیو شو چې کله دی نان سنسټیټیو شو نو الته زموږ سره انسولین نه جوړیږي چې انسولین نه جوړیږي الته ډیفیشنسي رااله په ټایپ 1 کې چې کله ډیفیشنسي رااله الته الپاسل چې دا ګلوکوګان ډیر جوړ کړي زموږ سره هایپرګلایسیمیا وشو چې هایپرګلایسیمیا وشو نو مونږ بس کو مونږ بیا د انسولین ورکو چې کله د مونږ انسولین ورکو اوس انسولین څه کار کوي انسولین لاړ شي کم چې زموږ سره دا ما تاسو دا خبرو کو چې زموږ سره سیل دی پاسل د پاس زموږ سره ریسپټر موجود دی هغه ریسپټر څه کار کوي دا انسولین دغه چې کم دی د انسولین د اکټیو ساتي او د انسولین له څه کوي سنسټیویټي ولا ور کوي د یخ ساتي نو د دې بیا څه کار کوي چې کله مونږ انسولین وکړو د دې مثال دي چې کله پرز کې یو کس چې هغه روجما دی لپاسي او دی ودی نو دی ودی د ځان ته موبایل هم پټیم کړي خو مطلب دین نه هغه موبایل پټیم هم پوه نشي او دی ودا پاتې شي کله دی ودا پاتې شي نو کته څه کار کوي په دې ټیم کې په جمعات کې هغه بونګا غونډه کوي چې کله هغه تیز بونګا وشي دا کس شي رایخ شي د چې کله رایخ شي نو څه چل کېږي د پازټیو اکټیویټي د اکټیو شي چې کله د اکټیو شي د لاړ خپل روجمات ارسو کی او خپل اکټیویټي چې دا هغه وکي نارمل چې کم دله پکاري نو دغه شانتي د انسولین دي چې دو انسولین وته مونږ کو د لاړ شي هغه سیل ته هغه سیل چې کم دا ریسپټر موجود دي هغه ریسپټر له میسج ورکي هغه ریسپټر راشي دغه انسولین چې کم دی رایخ کې وته پاسه وي ستاسو ضرورت ته ته خو دی وي ځان دي سوسکړل دي چې کله هغه را پاسي نو بیا هغه لاړ شي دا نان سنسټیټیو په ځای باندې شي سنسټیټیو شي ځکه چې دی خو دو نان سنسټیټیو دی رایخ کو دی سنسټیټیو شو چې کله دی سنسټیټیو شو دی بس کار کوي دی په ګلوکوګان سره په کمبینیشن باندې ور کوي هغه نارمل کمیکټیویټي چې د نارمل اکټیویټ کوي چې کله زموږ سره ګلوکوګان سیوا کیږي د انسولین بس کار کوي دی په نارمل لیول تر دی به مینټین ساتي دغه سیوا کېدو ته به نه پریږدي دا خو زموږ سره ټایپ 1 او زموږ سره په ټایپ 2 ډایبټیز کې زموږ سره څه کار کوي په ټایپ 2 ډایبټیز کې کومه وګورو دیتا کومه وګورو دا زموږ سره نان ډیپندنت دی کومه اصل کې سوچو کو په ټایپ 2 ډایبټیز کې وسه کار کوي په ټایپ 2 ډایبټیز کې دا کار کوي چې دا کم انسولین چې کم دي دا ډیر زیات موجود دي خدا دا کار نه یعنی مطلب بے انتهایی انسولین موجود دي خدا کار نه کسړې سوچو کې کنه د څه ډیر شي خلک هغه سره بس ډیر ښه تعلق او دغه ډیر ملګری او دغه به خدا کار بني بیکار غونتی به دغه شان چې دی په دې ټایپ 2 شوګر کې دا کار زموږ سره چې په دې کې زموږ سره ډیر شي انسولین پراتی او هغه انسولین سي هغه بیکار یي مطلب دا کار نه دومره سستی په ځان باندې راځي او دومره بیکار شوی د بیغیرتوب هغه په ځان باندې راچولي نو دې دا کار مار نه انسولین خو چا په ډیر شي پراتی خو سي دا انسولین د کار نه نو په دې وجه باندې کې ته مونږ بیا انسولین ریزिस्टेंस وتاو او چې کله دې انسولین ریزिस्टेंस شو کې زموږ سره نو دا هغه ریزिस्टेंस شو په وجه زموږ سره کې کم زموږ چې په باډي کې دا سیلز دي صحیح ده په دې سیلز کې دنه زموږ سره کېږي ګلوکوز زموږ سره موجود دي چې کله په سیل کې زموږ سره دنه ګلوکوز موجود دي اوس په سیل کې دا ګلوکوز ولی موجود دي د دې سیل سه دا ګلوکوز سکار دي نو په دې سیل کې دا ګلوکوز د دې لپاره موجود دي چې د سیل لسکه انرژي ولا ورکوي نو ټیک دا خو نارمل زموږ د لپاره خبر ده چې مطلب نارمل زموږ سره په سیل کې خواږه موجود دي ګلوکوز موجود دي زموږ سیل انرژي ورکوي طاقت ولا ورکوي خو کپرس کې زموږ سره چې د الټر انسولین سیکریشن نه کیږي یا د انسولین سیکریشن کیږي خو هغه ودري یعنی مطلب یو کس ته هغه رورا چرس کلی دي چې چرس اسکلی دي دا خپل نارمل کار نه کوي دغه شان د انسولین چې کوم دی پر ټایپ 2 کې دوه چرس وس کې چې کله چرس وس کې تی بیا ډیر اړه خو دې سي د نان سنسټیټیو هم نه او سنسټیټیو هم نه مطلب لکه اخر څه وینه دی جهان شونه دا غ جان شو د یو نه خو بس او در روان وکړه چې یو چرسي چرسوس کې کنه هغه بیا نه په خپل خپويږي نه په خپل بد پويږي نو دغه شانتي په دې ټایپ 2 کې زمو سر سي الته کې پسل کې چې کم دا ګلوکوز دی ټیک د داغه لپاره خو ضرورت ول د سیل لپاره انرژي ضرورت وا خو زمو سر چې کم دا پسل کې کم دا ګلوکوز دي د زمو سره د حد نه سیوا شول داغه سیکریشن سیوا شو کم ال پاسل چې دغه په دب ادب کې چې دی رور لګیاري ال پاسل چې د ګلوکوګان ریلیزینګ کوي او هغه راځي سیل ته او سیل کې سره انرژي نو ټیک دا انرژي خو ته پکار ده خدا د یو ټیمه پوری انسان هغه روټي خوري د یو ټیمه پور به خو اخر دا چې هغه بیا موج وي نه خرمو ټوله په زور باندې ورکی ته کله په زور ډوډۍ ورکی سیل بکی ډیسټرکشن بکی نقصان به راکړي نو دغه شان زمو سره دای پرې سیل کې چې کله دا خواګه ډیر زیات سیوا شین بیل سکی زمو سره هایپر ګلایسیمیا ته کنورټ شي او الته چې کم د انسولین دی
هغه خو سیکریټ کیږي خو هغه ورو چرس کړی دي په ځان نه پويږي نه سنسټیو دی او نه نان سنسټیو دی هغه خپل کار نه کوي مطلب انسولین ریزिस्टنت شو کول چې کله انسولین ریزिस्टنت شو نو سره الته زم سره هایپرګلایسیمیا شو چې کله هایپرګلایسیمیا زم سره وشو نو کوم دا سیل چې دی د دې د پاسه چې کوم زمو سره د ریسپټر موجود دي تاسو ته ما الډ دا خبره کوله دغه ریسپټر کار بسو چې داغه د لاسه کم د انسولین چې بول د انسولین بس کول هغه به اکټیویټ کول وي پاره کې به سنسټیویټی راځي پاره کې به داغه به سیکریشن کو هغه زمو سره شي ولو هغه زمو سره پاغازي باندې سری اکټیو نه دي نو چې کله مونږ شل کو چې دغه انسولین چې کم دي د سیکریشن د دې په د نارمل ځکه کې او دغه ریسپټر چې دی هغه نارمل طریقه باندې راتلل پرس کی په ټایپ 2 کې خو زمو سره د طریقه دا وکړه چې مطلب دغه اکټیویټی شو کوله زمو سره چې هایپرګلایسیمیا وشو چې کله زمو سره هایپرګلایسیمیا وشو نو وس خو دې نو په کار چې مطلب زمو سره چې د فصل کې څومره خواږه په کار ول او هغه خو مونږ ته نیډو هغه مونږه پوره کول خو باقي خو مونږ ته ضرورت نشته کنه نو په دې کې بیا زمو سره سکیږي چې نارمل کم اکټیویټی کیږي کنه نارملی نو دغه انسولین چې کم دي زمو سره کم موجود دي کم چې زمو سره ماته استوي چې زمو سره سیل دي په غسیل باندې زمو سره ریسپټر موجود دي هغه ریسپټر چې دی هغه راشي د انسولین ته وای مطلب ته پاس اکټیویټی کې مطلب د انسولین خو چرس کلی خو دې په وبور واچي یو شی بل شي د اکټیویټ کی مطلب د سنسټیو ته کی چې کله د سنسټیو شي دغه انسولین چې کم دی د شول کې دا راشي زمو سره دغه ریسپټر سره میلاو شي او کم دا سیل چې دی پر سیل کې یو دروازه په دغه دروازه چې کم در دی دوا د دې دروازې چې دی دوا دغه دی پکې سیدا یو ګس طرف ته زنجیر دی یو خې طرف ته زنجیر دی نو دا یو زنجیر چې دا د ګلوکوګان راوالي ویني او راي کاږي او دا یو طرف ته چې کم دی د انسولین والی او راي کاږي نو بهر ته راو باسي دا دروازه کولاو کې چې کله دا دروازه کولاو کې نو دې پر رزلټ کې زموږ سره کې ډایرکټلی دی لاړ شي او په دغه ګلوکوز باندې سو کې اکټینګ وکي خپل اکشن پاغه باندې شو کې چې کله پاغه باندې اکټینګ شو کې نو کوم دا ګلوکوز چې ابنورمال لیول زموږ سره سیوا شي او کنه دی واپس نارمل منیجمنت تراولي مطلب مینیج کی نارمل حالات ته واپس بیرول دا خو زموږ سره نارمل اکټیویټی و نو اوس پر ټایپ 2 کې دا کار زموږ سره کیږي چې الته کې انسولین چې کم دی هغه زموږ سره چلو شي دا ریزिस्टنت شو کې چې کله ریزिस्टنت شو کې الته په سیل کې د نظم سره خواږه جمع شي چې کله الته خواږه جمع شي نو ګلوکوګان خو راځي هغه کوشش کوي چې دا دروازه کولاو کی خو الته انسولین نشته یعنی مطلب دا ګلوکوګان چې د یو لاس دی او د انسولین چې د هم یو لاس دی مطلب دو یو لاس دی دویم لاس نشته چې مطلب یو دروازه په یو لاس ونیسي او بل دروازه په بل لاس ونیسي او کولاوي کی نو دا دوه دواړه چې کله په کمبینیشن باندې کار کوي یعنی مطلب په مارګرتیا باندې کار کوي نو یو راشي دا یو دروازه کولاو کی بل دا بل دروازه کولاو کی دواړه ډایرکټلی اکټینګ وکي پر اصل کې چې دنه کم دا ګلوکوز دی نو دا انسولین لاړ شي په هغه باندې اکشن اٹیک وکړي هغه دوباره نارمل تکي دا خو نارمل اکټیویټی و په دې کې دا کار کوي چې هغه نارمل اکټیویټی شي اب نارمل شي مطلب هغه کار نشي کولای انسولین جدا شي او ګلوکوګان جدا شي چې کله دا دواړه جدا شي نو د شلو کې هغه اکټیویټی دی بیا کیږي نه ګلوکوګان راځي دروازه کولاوي خدا هغه یو لاس دی یو لاس نشته نو دا یو دروازه کولاوي خدا بل نشي بیا کولاواله ولته کې به بوت ډیر زیات سیواره چې مطلب د دروازه ډایرکټ کولاوي چې دنه د سیل تنه نو چې دا غینه د سیواګری دغه بار تر وباسي نو دا اکټیویټی چې دا په ټایپ 2 ډایبټیز کې زموږ سره کیږي نو په دې طریقه باندې څه کار کوي دا بیلانس کې اوس کوم وګورو زموږ سره چې دی کم دا انسولین چې کم دی چې کړه دی زموږ سره ریزिस्टنت شو کو نو په دې طریقه باندې زموږ سره چې زموږ په باډي کې دا سیلز دي کم چې زموږ سره ریسپټر موجود دي دا زموږ سره صحیح دا نان سنسټیو شي زموږ سره چې کله دا زموږ سره په ډایبټیز 2 کې زموږ سره کله نان سنسټیو شي نو په دې نان سنسټیو په وجه باندې زموږ سره څه کیږي دا هغه کوم اکټیویټی چې کم دا کم شي د چا د انسولین چې کله د انسولین اکټیویټی کم شو زموږ سره هغه نان سنسټیو شو چې کله هغه زموږ سره نان سنسټیو شو نو هغه انسولین چې کم دی په باډي کې زموږ سره چک چاپیر چې دی ارد ګرد چې کم سیز دي دا هغه سره ډیر به انتهایی ډیر زیات انسولین موجود دي خو صحیح هغه د کار نه په ټایپ 2 ډایبټیز کې دا کار کوي یعنی مطلب انسولین چې دی هغه راځي چک چاپیر چې څومره سیل دي دا هغه نه چک چاپیر خو شته تاویږي خو چې کم زموږ سره پر سیل د پاس هغه ریسپټر ولکنه هغه دی نه مني هغه دی پیجنی نه مطلب دی راغازه کیته خو دی وسوي چې زوره چا سره میلاو شم سو کم دا وار پار خطه شي ځکه چې د خو چرس کړی دی په ځان نه پويږي نو دغه انسولین چې کم دی پاغازي کې ډیر زیات موجودي خو د کار نه نو دا چې تاسو ته چې مطلب په ټایپ 2 ډایبټیز کې انسولین به زموږ سره ډیر زیاتی خو د کار بنې د کار به ول نه نان ریزिस्टنس به دا نان ریزिस्टنس به ولي مطلب نان سنسټیو به ولي دا بل دی د لاس سنسټیوي چې کله دا نان سنسټیو شي نو په دې وجه باندې کم دغه ریسپټر موجود دی دی بیا د انسولین چې کم دی د انسولین دی نه پیژني چې کله دی دا نه پیژني نو زموږ سره کیږي الته چې کم دا ریلیشن دی هغه مات شي چې کله د دوه په منځ کې دا ریلیشن ختم شي د هغه ریلیشن په رزلټ کې زموږ سره کیږي
دو دوانه بتلل د دوه مرګرتیا دروازه به کولاوال چې کله هغه دروازه د سیل نشي کولاوي دي نو سبا کیږي د سیل گیټ بنه کولاوي چې کله د سیل گیټ نه کولاوي زموږ سره بس کیږي الته به هایپر ګلایسیمیا کې چې هایپر ګلایسیمیا کې نو مریض ته بس کیږي شوګر لیول به سیوا کیږي او که ان کیس پرز کې دا کیږي نارملی نو بیا به زموږ څه کیږي دا نارملی بیا نه کیږي خو کله چې موږ ټریټمنټ دوايي ورکو نو بیا راشي دا دوايانو په ذریعہ باندې شل شي هغه انسولین چې کم داودي کم چې د چرس کلی په د باندې ډیر شو بور واچي پاسه مړ ودی ځان سره کار کتلې هغه راشي د ګلوکوګان سره دوانه راشي هغه ریسپټر چې دی پرېسیل ته پاسه چې کم ریسپټر دی هغه راشي انسولین اکټیو کی چې انسولین اکټیو کی انسولین راشي د ګلوکوګان سره یو ځای مرګتیا لاس سره میلاو کی بس وې زمان چې څه شی هغه شوی دی موږ دوانه اوس مرګریو راشي او غسیل هغه دروازې د په شریکه باندې کولاو کی چې کله د سیل هغه دروازه په شریکه باندې هغه گیټ کولاو کی چې څنګه هغه گیټ کولاو کی دوباره دی هغه نارمل اکټیویټي شروع کی چې کم هایپر ګلایسیمیا زمو سره شوی های بلډ شوګر چې دی هغه زمو سره یا پر سیل کې زموږ سره د ګلوکوګان لیول سیوا شي هغه دوباره منیج کی راغی او چې کله داغه منیج کی نو زموږ سره شي هغه شوګر لیول چې هغه کم شي او په ټایپ 2 ډایبټیز کې چې کوم دی زموږ سره دغه انسولین چې هغه نان ریزिस्टنت شي نان اکټیوي نو په دې وجه باندې زموږ سره کیږي هغه هایپر ګلایسیمیا کیږي او هغه کم دوه چې بل منیجمنت هغه پروسس کیدو هغه نه کیږي چې کله هغه نارمل پروسس نه کیږي ته بیا موږ سوی دا کنورټ شي زموږ سره ډایبټیز ټایپ 2 ته او دا ډایبټیز ټایپ 2 زموږ سره کله کیږي کله چې زموږ سره یو مریض دی چې دغه عمر د 40 سال نه بره شو نو دا بس کیږي ټایپ 2 ډایبټیز بوته کیږي او دا ټایپ 1 ډایبټیز چې کوم دا به کم پیشنټ ته کیږي چې کله دا هغه عمر د 40 سال نه کم چې د 40 سال نه عمر کم هغه ته ټایپ 1 ډایبټیز کیږي دا یاد ساتئ د پی ام سی کیوز کې راځي او یا به ته ال کی په ټایپ 2 چې کله ټایپ 1 ډایبټیز کیږي د عمر بسې د 40 سال نه به کمی او د بسې یا به ته اټو ایمون ډیزیز شوی یا به د جینیټیک او یا به انوایرنمنت دي درې مته پکې درې مین ریسپیکټر دي د لاسه بسې کیږي ته به شوګر کیږي خو سبې بیفور 40 ایج ټایپ 1 او په ټایپ 2 کې بسې زمو سره افتر 40 ایج یعنی مطلب د 40 سال نه بعد چې کم کیږي هغه ته مونږه ټایپ 2 ډایبټیز وایم د ته مونږه NDDM وته مطلب نان ډیپندنت نان دغه چې کوم دی ډیپندنت ډایبټیز ملایټس ورته مونږ وایو د دې ریسپیکټر چې کوم دی د 40 سال چې کله یو مریض ور واوړېدو او ټایپ 2 شوګر ورته شي دا به کم کسته کیږي د دې ریسپیکټر سری دا به هغه کسته کیږي چې د کم کس چې د عمر د 40 سال نه برو او دا خېټه ډیره زیاته غټه مطلب وازګي په ډیره زیاته سیوا وي نو هغه کسته بس کیږي ته ټایپ 2 ډایبټیز بوته کیږي دا خبره شي دا یاد ساتئ ځکه چې کومه وګور د دې تعلق چې کوم دي ته مونږه د نان ډیپندنت ډایبټیک ملایټس ته په دی وجه باندې چې د تعلق د انسولین سره نشته ځکه چې انسولین الته زموږ سره ډیر زیات موجود دي خو انسولین کار نه کوي خپل اکټیویټي نه کوي ریزिस्टنس ایشو کړی دی مطلب سنسټیو نه دي نو په دی وجه باندې ته مونږه نان ډیپندنت کا پم سی کیوز کرا شي چې ته مونږه ټایپ 2 ډایبټیز ولي وایو دا ته مونږه په دی وجه باندې ځکه چې د نان ډیپندنت دي ته انسولین ضرورت نشته ځکه چې انسولین ډیر زیات موجود دي خو انسولین خپل کار نه کوي هغه ریزिस्टنس نه دي خپل چې کوم د اکټیویټي دا غنه کوي چې نه کوي په دی وجه ته مونږه سوي ته مونږه نان ډیپندنت ډایبټیز ملایټس ورته وایو ها د دین علاوه کومګه وګورو زموږ سره چې دی کم ریسپیکټر چې کوم دی دا کومګه د ډایبټیز ټایپ 1 او د ډایبټیز ټایپ 2 خبره وکړه د دین علاوه کومګه ورو ډایبټیز ټایپ 3 خبره ما کړو ډایبټیز ټایپ 3 څه ته دی ته مونږه کم ټایپ 3 ډایبټیز ته مونږه میچورټی انسټ ډایبټیز ورته وایو ډایبټیز ملایټس ورته وایو دا اوس چاته کیږي ګوره دا اصل کې زموږ سره چې کوم دا ینګ ایج والے دي کنه چې په ینګ ایج کو ته ټایپ 2 ډایبټیز شوی نو چې په هغه ټایم کې کم ټایپ 2 ډایبټیز وته شوی نو په دې کې بس کې زمو سره د تبا د به انسولین ریزिस्टنس شو کوي چې کله د انسولین ریزिस्टنس شو کوي داغه د لاس کم د ریسپټر دی هغه بس زمو سره هغه به ان سنسټیوي چې کله ان سنسټیوي د تبا سکی ټایپ 3 ډایبټیز بوته کې دا ام سی کیوز کې نه راځي خو خیر دا یاد ساتئ چې ټایپ 3 ډایبټیز بچاته کیږي نو ټایپ 3 ډایبټیز شوګر باغ کسان ته کیږي چې دا عمر ډیر زیات ینګ دی په ینګ ایج کې وته شوګر ولګي چې په ینګ ایج کې د ټایپ 2 ډایبټیز ولګي دا نو د تمونګه سوې د تمونګه ټایپ 3 میچورټی انسټ ډایبټیز ملایټس ورته ریسپیکټر کا مونږه خبر وکړو ګوره ریسپیکټر چې کوم دی دا زمو سرسری دا زمو سره ډیر شي کې دي ریسپیکټر ګوره چې کم کس چې دی اوبیز او کم کس ډیر زیات غټو هغه تبا سکیږي شوګر بوته کیږي یا یو کس ته چې داغه انوایرنمنت ودې سي میلاویږي چې پاره کې ته سټرس ته ټینشن دی ورته نو هم به ته شوګر کیږي یا څه کیمیکل چې دی د هغه د لاسه چې کم دی نو هم چې دی زمو سره سکیږي شوګر کې دي شي ټریډیشنلی کومه وګورو ټریډیشنل کې زمو سره سوال مونږه دا خبرو کو چې فیملی هیستوري کومه وګورو کړه چې پلار دی چا نه کړي چا ټر نه کړي کاغه ته شوګر و داغه کم را روان چې کم
نسل دی هغه ته جینټیک پریډیسپوزیشن بکیږي مطلب جینټیکلی هغه ته شوګر کیږي یا کم لیک اپ ایکسرسایز چې کم دی دا موږ زیات تر چې څومره دغه شوی دی په هغه کې دا خبره کوي چې لیک اپ ایکسرسایز هغه ته شوګر کیږي کم چې اولډ ایج والا کسان دغه ته بکیږي کم فیملی هیستوري کې کوم وګور چې خپل ته یعنی کته خو شوګر نو دا هغه د لاسم کې دا ټریډیشنل دی یا اوبیسټی شو دا ټریډیشنل دی یا اولډ ایج ول کم کسان چې دا غوتم چې شوګر کېږي نو په MCQs کې دا هم راځي چې ټریډیشنل چې کم دی ډایبټیز ریسک فیکټر کم دی هغه فیملی هیستوري دا جینټیک پریډیسپوزیشن دی اوبیسټی دا لیک اپ ایکسرسایز دی او اولډ ایج دی دا زموږ سره په ټریډیشنل کې راځي نیو کوم وګورو نیو کوم ریسرچز چې شوی دي نو په نیو ریسرچز کې دا خبره کوي چې زموږ سره یو کیمیکلز دي چې هغه ته موږ BPA ورته وایو دا نیو ریسپیکټر دي زموږ سره صحیح ده دا په انډیا کې چې ډیسکور شوی دي چې کوم WHO دی ورلد هیلث ارګنایزیشن دی یا کوم نور ډایبټیز والا کم غټي ادارې چې هغه یو نیو ریسپیکټر راایستل دي چې دا هغه د لاسه سکه کې شور کې دي چې دوی چې مطلب په نیو ریسپیکټر کې چې زموږ سره سدي دغه دی را سره یو دغه دی BPA وته مونږ وای سټاند فار د بیسپینول A چې کوم دی دا زموږ سره یو انډستریال کیمیکل دی چې دا زموږ سره استعماليږي پس کې کوم دا پلاستیک چې دی پاږي لکه مطلب د اوبو بوتلې شوي یا کوم د ماشومان دا پیډری چې کوم دی یا کوم د اوبو دا ټانکۍ چې شوي یا د پیپسیانو کوم دا بوتلې چې دا کوم پلاستیک چې جوړي کنه پدې کې زموږ سره BPA دی مطلب بیسپینول A کیمیکل دی را سره دا بیسپینول A چې کوم دی دا اصل کې زموږ سره دا زموږ سره چې یو خطرناک کیمیکل چې دی د لاسه سکیږي مونږ ته چې شوګر لګی دي شي اوس د دې لاسه شوګر ول لګي ګور دا په MCQs کې راځي د دې لاسه شوګر ځکه لګي کوم غو دا BPA چې کوم دی دا بیسپینول A چې کوم دی دا زموږ سره اصل کې ډیسټرپشن کوي د چا د انډوکراین چې کوم پاتوی دا د هغه ډیسټرپشن کوي چې کله دا هغه پاتوی ډیسکرپشن وشو دا زموږ سره کوي بیکاز ځکه د زموږ سره ویک استروجینیک یا انټي انډروجینیک یا انټي تایروید اکټیویټی چې کوم دا هغه شو کوي کپرس کې یو کس چې هغه ته بیسپینول A دغه نه وتل دا هغه سره بس کېږي دا کم د انډوکراین کم پاتوی چې دا هغه کې بس الټر راولي د دې نه علاوه چې کوم دی دا زموږ سره ویک استروجینیک دغه کوي صحیح ده مطلب پاغه ما سر پری باسي انټي انډروجینیک هم دي زموږ سره یا انټي تایروید کم اکټیویټی چې کنه هغه دی شو کوي د دې علاوه کوم وګورو دا ولي کې دا BPA چې کوم دی زموږ سره دا بیسپینول A چې کوم دی دا اصل کې زموږ سره اکومولیټ کیږي زموږ سره په کم ډیفرنٹ ټیشوز چې په باډي کې پاغه کې اکومولیشن کوي د دې علاوه کوم وګورو د لانګ ټایم د پاره چې یو پیشنټ ته ایکسپوز شي نو د سکیږي انډیوس کیږي زموږ سره انکریزمنت راولي پس کې په کم پنکریاس چې پای کې چې کم د پنکریاټکس کم بیسز دي چې کم انسولین ریلیز کوي یا د هغه سره کانټیکټ کوي یا چې کم زموږ سره استروجین دي کم ریسپټرز دي پاغه باندې ډیپندنت دي صحیح ده نو د هغه کې هم چې الټرا چینجز راولي پاغه کې انټرفیرینګ کوي چې کله دی پاغه کې انټرفیرینګ وکي نو پاغه کې د نظام سره په پنکریاس کې انډوکراین ایزوکراین فنکشن کیږي پاغه انډوکراین ایزوکراین فنکشن چې دی پاغه کې انوالومنت کوي چې کله دی پاغه کې انوالومنت وکي داغه سره هایپوتیلمس چې کم دی یا کم پیچوټری ګلینډ چې کم دی پاغه باندې هم دی ایکټینګ کوي چې کله دی پاغه باندې ایکټینګ وکي داغه پر رزلټ کې زموږ څه کیږي نیگیټیو افیکټ شو کیږي د نه علاوه کوم وګورو په پوبریټي باندې دی چې دی اثر پرې باسي په ایوالویشن باندې دی پرې باسي مطلب د دې نه علاوه دا چې مطلب انفرټیلیټی چې دا هم د کاس کول شي دومره خطرناک شي دا بیسپینول A چې کوم دی نو په دې وجه باندې وایي چې مطلب د زموږ سره چې دی شوګر چې دا کاس کوي دا ګور دا مین خبره دا یاد ساتي چې د سيزون د لاس زموږ سره سکیږي شوګر چې د شوګر چې دی هغه لګي ځکه چې د پنکریاس خرابوي نو کوستانه سو ته پوسو کی چې مطلب بیسپینول A چې کوم دی دا هغه سکار دی دا ولي چې دی مطلب زموږ سره شوګر لګي دا ټول ما تاسو ډیسکس کول چې د لاس کیږي ها اوس کوم وګورو د دې نه علاوه چې کوم دی کوم وګور دی دا خبره کوي چې زموږ سره چې دی نیو انسیټ کم ډایبټیز کم افټر ټرانسپلانټیشن نو ډیټ چې وته موږ وایو صحیح ده pesticide دي زموږ سره اوس pesticide څه ته وایي ګوره دی چې مطلب pesticide use can because the diabetes mellitus اوس pesticide څه ته وایي ګوره په انډیا کې چې ریسرچ شوی دی دوی چې مطلب ډیر زیات خلک چې هغه زموږ سره چې دی په هاي دغه کې مطلب اماونت کې ډیر خلک چې هغه ته شوګر شوی دی نو دوی چې کله ریسرچ وکړو په ریسرچ کې دا راووتل چې کم پیسټیساید مونږ یوز کوو یعنی مطلب هغه دوايانې هغه سپریګانې چې هغه مونږ پر سبزیانو باندې کوو که تاسو وګورئ په ټماټرو باندې په بینډیانو باندې یا نور کم د خوراک سیزون چې په هغه باندې مونږ دا سپری کوو د سره پار کوو دا پیسټیساید دی مطلب کم د
پیشوګي چې دی پرې بوټو بوټو چې کیږي دا سکه دا مړې کوي او ټیک دا خو مړې کی خو دا هغه د لاسه سکیږي چې کله دغه سبزین دغه مونږ وخورو دا هغه د لاسه زموږ سکیږي شوګر چې دا کاس کوي او د شوګر ولې کاس کوي د شوګر ځکه کاس کوي چې دغه خوراک مرک مونږ وکړو د لاړ شي میټابولایز شي چې کله د میټابولیزم وشي په میټابولیزم کې زموږ د لیور ته لاړ شي سټمک د دې لاړ باډي کې ډیفرنٹ نور ارګن دی پاګی لاړ شي بیا پنکریاس ته راشي په پنکریاس کې دغه کیمیکل چې دغه زموږ سره په بیټا سیل او په الفا سیل باندې اکټینګ وکړي چې پاګی باندې اکټینګ وکړي پاګی کې سر ډیسټرکشن پیدا کوي چې کله ډیسټرکشن پیدا کوي زموږ سره کېږي ډایبټیز شوګر چې دی هغه کاس کی د دې نه علاوه کوم وګورو نیو انسټ ډایبټیز افټر ټرانسپلانټیشن نو ډیټ ورته موږ وایي سیدا دی وایي چې مطلب په دې نیو نو ډیټ د لاس چې کوم دی هم چې زموږ سره چې دی شوګر کاس کیږي پاګه کې ولني خبر دادا کومګه وګور ایمیونو سپریشن ایجنټس کله چې مونږه یو پیشنټ ته کورټیکوسټیراید ورکو صحیح دا هغه د لاس دا هغه ایمیون سیستم چې کوم دی هغه زموږ سره شي دا شي افیکټ شي اوس څنګه افیکټ کیږي کومګه وګور زموږ سره چې کله یو پیشنټ ته ټرانسپلانټ کیږي یا مطلب یو ارګن وته بدلیږي نو په هغه ټیم کې چې کوم دی د ریزिस्टنس شو کوي یو ارګن شو نو په هغه لاس کې زموږ یو ارګن مونږه ټرانسپلانټ کو یا چې دی مطلب نور چې دی کډنی ټرانسپلانټیشن کیږي یا هارت ټرانسپلانټیشن کیږي یا زموږ سره چې دی لیور ټرانسپلانټیشن کوم اپریشن کیږي نو په هغه ټیم کې زموږ سره کیږي ریزिस्टنس شو چې کله زموږ سره ریزिस्टنس شو شي نو په هغه ټیم کې زموږ سره چې دی هم ډایبټیز کیږي اوس کومګه وګورو نو دا ډایبټیز چې دی د مختلف قسم ډیر شي بیماریاں د هغه د لاس چې زموږ سره کیږي کاس کیږي نو کومګه وګورو دا شوګر چې د لاس نه کاس کیږي چې یو مریض دی هغه ته مونږ لیور بدلو یا یو مریض دی هغه ته مونږ ګورده بدلو یا یو مریض دی هغه ته مونږ سترګه بدلو یا یو مریض دی هغه ته مونږ نور څه ارګن بدلو او دا هغه د لاسه شوګر کیږي نه دا هغه د لاسه شوګر نه کیږي او کله چې مونږ یو مریض ته یو ارګن بدلو یا یو مریض ته مونږ د کډنی بدلو یا مریض ته مونږ چې لیور بدلو یا د لیور یا د هارت ټرانسپلانټیشن مونږ کو نو په هغه ټیم کې مونږ ډرګ ورکو هغه ته مونږ وایو ایمیونو سپریشن ډرګ اوس ایمیونو سپریشن ډرګ مونږ ورکو ایمیونو سپریشن ډرګ مونږ په دی وجه ورکو مونږ وایي چې کم دا زړه مونږ ته بدلو یا ته مونږ ګورده بدلو چې دې څه چلو کی دا باډي ریجیکټ نکي صحیح را د دې لپاره مونږ ایمیونو سپریشن ډرګ ورکو یا مونږ د دې لپاره ورکو چې زموږ سره الریډي په بهر نسل کې پارنس انټیجنز را نشي چې مطلب هغه اٹیک ونه کی ځکه چې زموږ سره کله مونږه ټرانسپلانټیشن کوو زموږ سره اکثر سره کیږي کینسر لګي یا زموږ سره نور انټي وایرل ډیزیز کیږي صحیح را یا نور کم انفیکشن چې دا زموږ سره کیږي دا غي د بچو د لپاره موږ څه کوو ایمیونو سپریشن ایجنټ ورکوم چې کله موږ ایمیونو سپریشن ایجنټ ورکوم دا غي نه موږ دا بچو خدا ایمیونو سپریشن ډرګ چې کوم دي زموږ سره دا کورټیکوسټیراید دا چې کله موږ ورکو دی لاړ شي په باډي کې خور شي کله په باډي کې لاړ شي دلته په پنکریاس باندې اکټینګ وکړي کله په پنکریاس اکټینګ وکړي ځکه چې کوم په پیریپری کې زموږ سره کوم د انسولین سنسټیویټي وکنه هغه دی کم کی صحیح ده چې کله هغه کم کی نو یو خدا نقصان شو دی نه علاوه کم چې دی انهبیشن دی شروع کوي زموږ سره کم پنکریاټ کې چې کوم د انسولین زموږ سره پروډکشن کیږي مطلب د بیټا سیل نه زموږ سره انسولین سیکریشن کیږي پاغه باندې اکټینګ وکي دا غیر ریلیز کم کی د دې نه علاوه کم هیپاټیک چې کوم د زموږ سره چې کم دغه د لیور د پاغه کې سیل کې د ګلوکوجینیسس چې کوم د اکټیویټي دا هغه سیوا کی د دې نه علاوه کم چې دی پروموشن شروع کی کم دا پروتین چې د هغه او ډیګریډیشن شروع کی زموږ د پری امینو کم اسید چې د هغه د کم ځکه په مسلز کې او لیپولایسس چې د هغه شروع کی مطلب لیپر چې کم دی د هغه سو کې لایسس شروع کی مطلب د هغه بریک ډاون شروع کی نو دا زموږ څه دا د اکټیویټي شو کې چې کله د اکټیویټي شو کې دا غد لاسه کېږي ایمون سیستم سپریس شو چې ایمون سیستم سپریس شو دا غد لاسه چې د پنکریاس چې کوم نارمل اکټیویټي وا د الفا سیل چې کوم نارمل اکټیویټي وا د بیٹا سیل چې کوم نارمل اکټیویټي هغه څه شي هغه متاثر شي چې کله هغه متاثر شي زموږ تر څه کېږي شوګر چې هغه دغه شي دویم زموږ سره یو ډک دی سایکلوسپورین ورته موږ وایو وس دا سایکلوسپورین چې کوم دی دا هم زموږ سره یو ایمیونو سپریشن ډرګ دی دا اصل کې زموږ سره سایکلیک پیپټاید پروډوسینګ دی صحیح دا زموږ سره یو میټابولایټ دی زموږ سره د سایل چې کوم فنګس دی دا هغه نه غستل ده او دا سایکلوسپورین چې کوم دی دا یو ایمیونو سپریشن ډرګ دی کله ورکي کله چې مونږه یو ارګن ټرانسپلانټیشن کو کنه یو پیشنټ هغه ته مونږ یو ارګن بدلو کزړه وته بدلو یا ګورده بدلو یا وته آینه بدلو یا تریخه بدلو هر څه چې وته مونږ بدلو په هغه ټیم کې دا ډرګ مونږ ورکو چې زمونږ دا باډي چې کوم دا چې دی ریجیکټ نکي مطلب څه کو پریونشن ریجیکشن د پاره د چا د ارګن مونږ دا ډرګ ورکو نو دغه مونږ دا غیر پر ورکو چې مطلب دی ریجیکشن وکړو مونږ چې ګورده بدل کو ریجیکشن پیونه کو خدای سره چې خدای نیگیټیوټ افیکټ داو چې دې زموږ څه چلو کو
کم چې نارمل انسولین سیکریشن کېدو د بیټا سیل نه هغه را کم کو نارمل کم د انسولین سینتھیسس چې کېدو جوړېدل هغه کم کو او د بیټا سیل چې کم دا ډنسټي و زمو سره هغه زمو سره سکو کمای کو اوس دا بیټا سیل چې کم دی داغه نارمل ډنسټي چې زمون سره کم شي نو ولي شوګر کاس کیږي نو ګوره کوم وګورو نارمل کدي بیټا سیل ته مونږ وګورو دا ایوریج کم ایوریج مونږه ډایمیټر چیک کو دا زمون سره د انسولین سومره دا 10 یو ایم دی زمون سره په دې 10 یو ایم کې چې دی کانټینینګ دی جوړ دی اباوت راوند اباوت چې د 20 پی جی انسولین چې کم دی د زمون سره سری پر سیل چې دا غزم سره موجود لکه پر سیلز مونږ وګورو په هغه کې زموږ سره د 20 پی جی انسولین چې دا غزم سره موجود دي چې دا مونږ 10 یو ایم وای نو دې شو کې دې په دې ډایمیټر کې سکی چینجز راول الټریشن پکې راول دا ولا کم کړه 10 یو ایم نه کم شي مطلب د 20 پی جی نه کم شي کله د 20 پی جی نه کم شو نو مونږ ته نارمل خو 20 پی جی پکارو د سیل لپاره او هغه زموږ سره چې یا 19 شو یا 18 شو نو سکیږي زموږ سره انسولین به کم شي کله انسولین کم شي نو مریض ته به سکیږي شوګر بلېږي دریم کم ډرګ چې دی سیرولیمس دی سیرولیمس چې کم دی دا هم یو ډرګ دی دا هم زموږ سره یو ایمونو سپریشن ډرګ دی زموږ سره دا مونږ اصل کې آټو ایمیون ډیزیز د پاره ورکو یا چې کوم زموږ سره پروپایلکسس کوم مونږ ټریټمنټ کو یو ارګن یا کډنی سپیشلی ارګن چې کله مونږ کډنی بدلو د هغه مونږ وای چې مطلب دا باډي ریجیکټ نه کی دا کډنی دا هغه لپاره مونږ دا سیرولیمس ډرګ ورکو چې دا مونږ ورکو نو د سیل کې هغه کډنی چې مونږ بدل کو نو هغه سو کې ریجیکشن پکې دغه نه کی یا کوم مونږ الوګراف شین کو کوم ریسیپینټ چې کوم دغه ته مونږ سکو الوګراف کوته کو نو په هغه ټیم کې دا ډرګ مونږ ورکو نو چې کله دا ډرګ مونږ ورکو د چې کوم دا پیریپری چې دا پاګه کې څول کې د انسولین ریزिस्टेंस شو کی او تاسو ته ما الریډي وی چې انسولین ریزिस्टेंस ستو یعنی مطلب کوم زموږ چې دا سیل دی پاګه چې کوم ریسپټرز دي هغه څه شي هغه د انسولین چې کوم دی هغه بیا څه کیږي هغه ته نان ریزिस्टेंस شي مطلب دا هغه خبر نه مني یا هغه ته نان ریزिस्टेंस شي مطلب نان اکټیو شي چې کله نان اکټیو شي دا انسولین بیا خپل نارمل اکټیویټي نه کوي امپیر پنکریاټیک بی سیل ریسپانس چې کوم دی د دې نه علاوه چې کوم دی دا سیرولیمس چې کله موږ ورکو نو د دې سره کېږي امپیرمنټ سٹارټ شي کوم دا پنکریاټیک بی سیل چې ول دا غي ریسپانس شي هغه امپیر شي د نارمل په نسبت شي اب نارمل شي بل کم ډرګ چې کوم دی دریم زمو سره یو ډرګ دی هغه ته مونږه ټیکرولېمس ورته مونږ ټیکرولېمس ډرګ چې کله مونږ ورکو دا هم زمو سره چې دی دا زمو سره یو انټي ډایابېټیک ډرګ دی زم د ټیکرولېمس چې کوم دی دا هم زمو سره یو ډرګ دی ایمونو سپریشن ډرګ دی زمو سره دا چې مونږ ورکو د انسولین کم کی انسولین کم سنتھسس کیږي هغه باندې اثر پری باسي هغه دواړه کم کی د دې علاوه کم دا سیرولیمس چې کم دی دا مونږ الریډي وی چې دا زمو سره کې انسولین ریزिस्टेंट کاز کوي امپیر چې دی پنکریاټیک بی سیل چې کم دی هغه زمو سره کوي کمای نو دې د لاسه سکیږي زموږ سره شوګر چې دی هغه کاز کیږي اوس راځو ګلوکوز ترانسپورټرز لانو که ګلوکوز ترانسپورټر ته مونږ وګورو زموږ سره د 1 نه واخله د 7 پورې زموږ سره سری دا زموږ سره چې دی پټیشوز باندې چې کوم دی آیډنټیفای شوی دی یعنی مطلب د 1 نه وال د 7 پورې ګلوکوز ترانسپورټرز دي چې هغه زموږ سره آیډنټیفای شوی دی په چا باندې پټیشوز باندې اولین راځو ګلوکوز ترانسپورټر کم 1 چې دی ګلوټ 1 چې دا په کم ځای کې چې دی زموږ سره مطلب چې دی سټیمولیشن چې دی د هغه کیږي په کم ځای کې د ګلوټ 1 چې دی سټیمولیشن کیږي نو په برین کې کیږي په کډنی کې کیږي په پلیسنټا کې کیږي په آر وی سیز کې کیږي او په ایریتروسایټس کې چې کوم دی زموږ سره کیږي اپټیکینګ کیږي د چا د ګلوکوز دا یاد ساتئ چې په امسیکیوز کې درال چې په ګلوټ 1 چې دی دا غي سټیمولیشن په کم ځای کې کیږي نو ګلوټ 1 سټیمولیشن چې دی هغه په برین کډنی پلیسنټا آر بی سیز او ایریتروسایټس چې کوم دی په هغه کې کیږي مطلب دویم چې کوم دی ګلوکوز ترانسپورټر 2 چې کوم دی داغه په کم ځکه داغه سټیمولیشن کیږي دا زموږ سره په لیور کې په پنکریاس کې په بیټا سیلز کې او په سمال انټسټاین کې او په کډنی کې کیږي دا یاد ساتئ د دې علاوه کوم وګورو نو په ګلوټ 2 کې به زموږ سره ریپډ اپټیک ریلیزینګ اف ګلوکوز په کېږي نو په ام سی کیوز کې دا راځي چې ریپډ اپټیک اینڈ ریلیزینګ اف ګلوکوز په کم ځکه کېږي هغه زموږ سره په ګلوټ 2 کې کیږي او ګلوټ 2 چې دا کم سټیمولیشن کوي دا سټیمولیشن کیږي نو هغه زموږ سره په لیور کې کیږي په پنکریاس بی سیلز کې او په سمال انټسټاین کډنی کې کیږي ګلوټ 3 چې کوم دی ګلوکوز ترانسپورټر 3 چې کوم دی داغه په ریلیزینګ چې کوم دی یا داغه سټیمولیشن په کم ځای کې کیږي دا ګلوټ 3 سټیمولیشن په برین کې کیږي په کډنی کې کیږي او په پلیسنټا کې کیږي اپټیک اف ګلوکوز وته لیکل صحیح ده
ګلوټ 2 ګلوټ 4 چې کوم دی د دې سټیمولیشن په کم ځای کې کیږي. نو ګلوټ 4 چې کوم دی د دې سټیمولیشن په هارت کې کیږي، په سکلیټل مسلز کې کیږي، په اډیپوز او ټیشوز کې کیږي. او دا یاد ساتي په ام سی کیوز کې دا راځي چې انسولین سټیمولیټډ اپټیک اف ګلوکوز کم یو دی، نو هغه ګلوټ 4 دی. نو دا هم په ام سی کیوز کې راځي، دا یاد ساتي. پنځم نمبر چې کوم دی ګلوټ 5. ګلوټ 5 چې کوم دی دا زموږ سره په سمال انټسټاین کې دی سټیمولیشن کیږي او دا سره ابزورپشن اف د ګلوکوز کوي. صحیح ده، دا هم یاد ساتي. اس جی ال ټی چې کوم دی، نو اوس اس جی ال ټی چې کوم دی یا د چې کوم دی د نه علاوه کوم ګلوټ 4 چې په دې کې یو دا خبره هم یاد ساتي چې په ام سی کیوز کې درته چې انسولین ریسپونسیو ترانسپورټر کم یو دی، نو هغه زموږ سره ګلوټ 4 دی. نو که په ام سی کیوز کې راغی چې انسولین ریسپونسیو ترانسپورټر کم یو دی، نو هغه زموږ سره ګلوټ 4 دی. مطلب ګلوکوز ترانسپورټر 4 چې دی هغه زموږ سره انسولین ریسپونسیو ترانسپورټرز دی. د دې نه علاوه که موږ وګورو نو دی وایي چې مطلب دا انسولین ډیپندنت دا پور چې کوم دی دی وایي چې دا انسولین ډیپندنت. نو څنګه انسولین ډیپندنت دی؟ که موږ وګورو دا مسل چې دی په مسل کې زموږ سره څه کېږي؟ په مسل کې زموږ سره چې کله د شوګر کمې راشي نو زموږ په باډي کې بهر ډېر شي شوګر دی، د هغې پروډکشن چې دی هغه شروع شي. او چې کله د هغې پروډکشن زموږ سره شروع شي نو په دغه کې د ګلوکوز پروډکشن چې کله زموږ سره شروع شي نو ته موږ ګلایکوجینیسیس وایو. صحیح ده، دا هم یاد ساتئ. یا دا پروسس چې کوم دی ته موږ ګلایکوجینیسیس پروسس ورته هم موږ وایو. صحیح ده، دا خبره یاد ساتئ. نو که فرض کې په پیپر کې راشي چې ګلایکوجینیسیس پروسس په کوم ځای کې کیږي، نو ګلایکوجینیسیس پروسس چې دا هغه زموږ سره په ګلوټ 4 کې کیږي. دا خبره یاد ساتئ. او د دې نه علاوه په ګلوټ 4 کې دا هم کیږي چې کله زموږ سره په مسل کې د شوګر کمې راشي، د مسلز کې د شوګر کمې راشي، د هغې نه علاوه زموږ سره کیږي په باډي کې چې بهر څه چلو شي د شوګر ډېر شي پروډکشن چې دا هغه زموږ سره شروع شي. دغه ډېر شي پروډکشن ته موږ ګلایکوجینیسیس ورته وایو، یا ته موږ ګلایکوجینیسیس پروسس وایو. دا په ګلوټ 4 کې کیږي. په ګلوټ 5 موږ الریډي وی. اوس دا اس جی ال ټي 1 چې کوم دی، نو اس جی ال ټي 1 څه ته وایي؟ نو اس جی ال ټي 1 چې کوم دی دا زموږ سره سوډیم ګلوکوز لینک ترانسپورټر 1 ورته موږ وایو. صحیح ده، د دې اس جی ال ټي 1 کوم چې دی دا سوډیم ګلوکوز ترانسپورټر 1 سوډیم ګلوکوز لینک ترانسپورټر 1 چې کوم دی د دې سټیمولیشن په کم ځای کې کیږي. د دې سټیمولیشن په سمال انټسټاین کې کیږي او په کډنی کې کیږي. خدا څه کیږي؟ دا اکټیو اپټیک اینڈ ری ابزورپشن اف د ګلوکوز. دا خبره یاد ساتئ که فرض کې په ام سی کیوز کې راغی چې اکټیو اپټیک اینڈ ری ابزورپشن اف د ګلوکوز په کم ځای کې کیږي، نو هغه زموږ سره په اس جی ال ټي 1 کې کیږي. دا خبره چې دی دا یاد ساتئ. د دې نه علاوه د ام سی کیوز دپاره خبره دا هم یاد ساتئ چې ګلوټ 4 چې کوم دی دا ګلوټ 4 دې ته موږ اصل کې دې ته موږ دغه هم وایو. صحیح ده، دا ګلوټ 4 کې زموږ سره اکټیویټي بل هم کیږي. که موږ وګورو موږ دا خبره کوو چې دا ګلوکوز چې دا زموږ سره دا یو لارج مالیکول دی. صحیح ده، او دا چې کله زموږ سره ډیفیوژن کوي په اکراس په ممبرین کې، دا څه دا د دې لپاره ډیفیکلټ ده. دا ډیفیکلټ چې دا اسانتیا په څه کې کیږي؟ په دې کې زموږ سره څه کیږي؟ په دې ګلوټ 4 کې زموږ سره یو پروسس کیږي، هغه ډیفیوزز چې دی اکراس کا ممبرین چې دی کوي تھرو د چا په ذریعه کوي، دې ته وایي پیسیلیټډ ډیفیوژن وته. کله چې زموږ سره پیسیلیټډ ډیفیوژن کیږي نو په هغه وجه باندې کیږي ډاونینګ کیږي د چا د کانسنټریشن اف د ګریډینټ چې کوم دی، مطلب د ګلوکوز دغه چې کوم دی. نو که په ام سی کیوز کې دا راغی زموږ سره چې ګلوکوز چې کوم دی دا خو زموږ سره لارج مالیکول دی او د دې ډیفیوژن چې کوم دی اکراس د ممبرین ډیفیکلټ ده، نو دا بیا ولې کیږي زموږ سره؟ دا څنګه بیا کیږي؟ نو دا زموږ سره ګلوټ 4 چې دی دا په ګلوټ 4 کې کیږي او په ګلوټ 4 کې زموږ سره اکټیویټي کیږي، هغه ته موږ پیسیلیټیټډ ډیفیوژن وته وایو. د پیسیلیټیټډ ډیفیوژن په وجه باندې زموږ سره څه کیږي؟ دغه کم ګلوکوز کم دا لارج مالیکول چې دی څه کیږي؟ د ډیفیوز کیږي اکراس د چا؟ د ممبرین. حالانکه ډیفیکلټ ده، خو په دې پیسیلیټیټډ ډیفیوژن په وجه باندې څه کیږي؟ دا دغه کیږي ډیفیوز کیږي. دا خبره چې دی دا یاد ساتئ. نو دا ډېر امپورټنٹ خبره دی. نه علاوه کلاسیفیکیشن د ډرګز دی هغه به ان شاء الله بیا په نیکسټ لیکچر کې کوم.